بسم الله الرحمن الرحیم. دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه نبی السلام نه نقل کوي چې د قرآن مجید خبرګيري یعنی د دې حال احوال معلومول د خبرګيري خپل یو طریقه د قرآن مجید چې دا کوي لکه موږ کړه د خیال ساته سي نه چې دا نه ير شي دا مطلب دی دغه چې دا قسم خوري چې دا چا قبضه کې مزه جان دی د قرآن مجید د سینو نظر وتون کې دی څنګه چې اوخه د خپل رسې نه اوزي دا مونږ او تاسو ته د حدیث کې ډېر لوی سبق دی چې مونږ حفظ کوو او دا یادو څنګه چې دلته کې دا کلاس دی د دې به خبرګيري او تپوس خیال وکوي چې کم سبق یاد شو سونه یاد شو خاص کر هغه حافظان چې ټول قرآن ورته یاد شي. دلته مثال دی یو جانور او د اوخ سره ورکړی دی چې د جانور د حفاظت نه چې سړی غافل شي د خپل رسې نه اوزي نو وتښتي نو د کلام پاک هم که چې حفاظت ونکړو نو هغه یاد نه پاتې کېږي هغه هیر شي. نو دې کې دا موږ ته یو مثال راکړی دی چې ټیک دی د دې یادول دا یو معجزه ده د قرآن شریف چې دا زر یادېږي. یو بل کتاب حدیثو کتاب یا اسې عام کتاب نظمونه شعرونه خلک یادوي هغه داسې نه یادېږي او دا په دنیا کې څومره خلک دي دا یادوي او هغه ورته یاد شي او الله تعالی بار بار وایي ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. یعنی قرآن موږ حفظ لپاره آسان کړی دی سوچتې چې حفظ وکړي سوچتې چې حفظ وکړي د دې مطلب دی چې حفظ یې کوي. دا بیا خبره ده چې قرآن حفظ د فرض عین نه دی د فرض کفایي دی خو بهرحال ترغیبات هم ډېر دي پکې او فضایل هم پکې ډېر زیات دي نو هر سړي دا خواهش وي چې دا زه یاد کم او ما ته یاد شي. خو تاسو ته ما مخکې ویلو دی کې دا یادول ټول نه آسان کار دی او دا زر یادېږي رکوع یاد کړي دوه رکوع یاد کړي درې بعضې خلکو چې کوم دی میاشت کې هم یاد کړی دی خو دا میاشت پسې بیا هېرم کړي نو یادول دومره ګران کار نه دی یادېږي او زر یادېږي او دا پکې یو آسان دی دا یادول دې پسې بیا بل دویمه مرحله او سټیپ چې دی نو هغه د دې یادولو نه پس پخول ورته وایي پخول پکا کرنا نو دا هغې نه لغونتې محنت غواړي هغې نه آسان دی خو لغت نه محنت غواړي ځکه چې یادولو کې لغونتې تکلیف وي او په وینا کې یادولو کې خو چې کله یاد شي نو بیا چې کله پخی نو لږ روانۍ سره وي نو دویمه درجه کې بیا دا پخی تاسو چې استاد ته کله رکوع وروئ نو بیا درته استاد وایي چې دا اوس 40 ځله واړوه 25 مرتبه واړوه 10 خو تا خو یاد کړی تا خو رکوع واوروله خو دې نه پس چې تا ته وایي چې دا 20-30 مرتبه واړوه مطلب چې دې ته پوه شي نو دا تاسو چې بیا اړوئ دا تاسو د حفاظت کوئ چې هغه کوم ما استاد ته واورولو ما ته یاد شو چې دا اوس زه پوه کړم چې بیا ما نه د هېرېږي نه. خو دې کې اهمه مرحله چې کوم ده هغه درېیمه مرحله ده چې دا محفوظ پاتې شي محفوظ چې تر څو د سړي ژوند دي چې دته داسې یاد دي چې هر ټیم د الف لام میم نه واخلې د فاتحې نه واخلې او ورناس پورې دی ټول په یو نشست کې بغیر د کتو نه دی دا ویلی شي دې دا اصل حفاظت وایي. زه اکثر وایم که نه چې دا داسې محفوظ کوي چې څنګه په لوی محفوظ کې محفوظ دی. نو قرآن دا کوم حدیث کې دا مثال راو چې دې خیال کوئ تعهد کوئ مطلب دا دی چې د دې وروستو چې دا تاسو سره محفوظ پاتې شي تا یاد کو تا پوخ کو چې دا محفوظ پاتې شي همیشه دپاره دا دې کې چې کوم دی ضروري دی. نو د یادولو خپله یو طریقه ده که نه د یادولو خپله طریقه ده یو آیات بیا وایي یا بل آیات ورپسې یاد کړي نو بیا ورپسې دا دواړه بیا وایي
بیا درېیم آیات یاد کړي نو بیا د درې واړه وایي، بیا څلورم آیات یاد کړي نو بیا څلور واړه وایي. خپلې د یادولو یو طریقه شوه. بیا ورپسې د پخولو یو طریقه ده چې زه بیا 100 ځله واړم، ځان سره اړوم، هغه بل ته یم، هغه بیا ما ته وایي، زه هغه ته یم، هغه ما ته وایي. زما قرآن هغه اوري، د هغه قرآن زه اورم. نو د همدې یاد پخولو یو طریقه شوه. نو چې د یادولو یو طریقه شوه، بیا د پخولو یو طریقه شوه، د محفوظ کولو هم یو طریقه ده که نه. مونږ په دې دوه طریقو پوهېږو، په دې عمل کوو، خو دا د محفوظ کولو طریقه ده بیا مونږ وروسته پرېږدو، دا خطرناکه ده. بیا مونږ چې رمضان راشي نو بیا ورته کینو. ناقصان مونږ لیدلي نو ټول ورځ یو سپارې سره لګیا وي، بیا څه په دغه باندې تراوه کې چې کوم دی وایي. نو دا دوه مونږ کوو، یادو یو طریقه ده، پخو یو طریقه ده، خو درېیمه طریقه نه مونږ اورېدلې ده او نه مونږ ورته خیال کوو چې دی محفوظ کول. دې نه مراد زما دا دی چې دا محفوظ پاتې شي. هغه طریقه دا ده چې زه مثلا سنت کوم یو رکوع پکې وایم، نفل کوم یو رکوع پکې وایم، ترتیب سره داسې. هسې نوافلو کې زه سپاره وایم، تراوو کې هم وایم، په لار چېرته روان یم، بس کې ناست یم، جاز کې ناست یم، ټایم را سره دی، نو زه تلاوت وکړم. نو چې سړي ته کله موقع میلاویږي دې تلاوت کوي. بعضې خلکو لکه پخور نه پس داسې کسان هم چې یو قرآن روزانه وایي، داسې هم چې منزلو په حساب وایي، داسې هم چې سپاره روزانه وایي، داسې هم چې 2 سپارې روزانه وایي، داسې هم چې 3 سپارې روزانه وایي. دا دې دپاره چې دا محفوظ پاتې شي. نو دا درېیمې طریقې ته به خیال کوئ چې کله تاسو دغه مرحلې ته ورشئ د یادولو پخور نه پس، نو بیا به ټول عمر د دې تلاوت کوئ. سنت خو زه هسې کومه، نفل خو زه هسې کومه، نو هغې کې زه یو ترتیب ځان ته جوړ کړم. زه اوابین کومه نوافلو کې، نو یو ترتیب چې موږ ځان ته جوړ کړو، هغه ترتیب سره به زه روزانه لګیم. دا نه چې ما نن ماښام سپاره ووې په نفلو کې، بیا یو هفته و میاشت بیا چوټي وکړه. نه، ما ترتیب جوړ کړو، نو زه به اوس هر ماښام یو سپاره په نفلو کې وایم. دا اوس دې لپاره ځایم چې دا محفوظ پاتې شي. نو دا حدیث کې چې راو که نه چې د دې خیال ساتئ چې دا هسې نه چې څنګه اوښه د رسۍ نه وځي نو وتښتي. نو دغه رنګې دا قرآن سره چې څوک تعلق نه ساتي، بیا وروسته تلاوت نه کوي، نو یا ایر شي، بیا یا ژبه نه چلېږي. نو دا 2 مرحلو تاسو تېرېږئ، په دې ټول عمل کوي، خو په دې درېیمه باندې ډېر کم خلک عمل کوي. ډېر کم خلک داسې دي چې هغوی وروسته بیا د نفلونو کې وایي، او یا هسې په لار باندې وایي، یا چاته موقع میلاو شي نیت بایدوی. خو ځان ته خبره ده، خو ترتیب ښه دی، نظم چې هغه ټایم راځي ته به خپل هغه سپاره وی. نو زمونږ په ژوند کې بدنظمیان هم ډېرې دي، موږ ته ټایم نه میلاوي. او اوس خو د ټایم د ضایع کولو لپاره یو آله راوته ده، موبایل. دا یو ډېر لویه داسې بلا ده. سړي سیند کې لیدلي چې څه تور شی روان دی، ورپسې ورځي تور کمبل دی چې هغه ونه هغه میلو ورغاړه وته وي کمبل پرېږده. هغه انګریزی دغه دی چې آی لیو د بلینکټ بټ د بلینکټ ډز ناټ لیو می، چې زه خو کمبل پرېږدم خو ما نه پرېږدي. اوس دا موبایل داسې فتنه مونږ پورې ونښته چې څوک یې پرېږدي نو هغه یې نه پرېږدي. نو دې مونږ ته ډېر ټایمونه ضایع کړو. دغه ټایمونه چې مونږ ښو کارونو ته ورکول، هغې کې به څه مفید هم وي خو خطرناک هم ډېر دی. خو بهرحال زمونږ ټایمونه په دې ډېر ضایع کېږي. نو کوشش کوئ چې دغه وشي، یو ترتیب سره او نظم سره د یادولو او پخول نه پس د محفوظ کولو دپاره مونږ یو ترتیب جوړ کړو په ژوند کې. مونږ پکې نور کارونه کوو، دې ته هم پکې مونږ یو ټایم وباسو، او هغه ټایم کې چې کوم دی نو بس خود به خود مونږ هغه یو سپارې که 2 سپارې، خو چې هغې کې تسلسل جاري وي، نو په دې طریقې سره به دا مونږ ته محفوظ پاتې کېږي. الله تعالی مونږ تاسو ټول د عمل